अस्सलाम वालेकुम मलगुरो पीटीआई یو ځل بیا میدان ګرمولو والا د پीटीआई لیډرشپ په 15 اکتوبر یو ځل بیا په ډي چوک کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. ډي چوک کې احتجاج ولې کیږي پاغه تفصیلا خبره کو. خو مراد سید هم یو ګرم بیان راغلی دی، پاغه هم تفصیلا خبره کو چې مراد سید څه ټویټ کړی دی. خالد خورشید هم خپل بیان جاری کړی دی. هغه نه علاوه د عمران خان خور هم یو ټویټ کړی دی چې هم تاسو سره په دې ویډیو کې ډیسکس کوم. د اسلام آباد های کورټ ته هم کپتان سره د ملاویدو د لپاره چې کوم درخواست در شو پاغه باندې جسټس عامر فاروق سماعت هم کړی دی چې جسټس عامر فاروق د عمران خان خور ته ویلي دي چې تاسو ملاقات ځکه نشئ کولی چې دا پابندي په اډیاله جیل کې صرف په عمران خان په ملاقاتونو باندې نه ده لګېدلې، بلکې دا په هر قیدي باندې د هر قیدي څومره اډیاله جیل کې قیدیان دي د ټولو ملاقاتونه بند شوي، د ټولو ملاقاتونو باندې پابندي لګېدلې شوې ده. د عمران خان خور دې حوالې سره درخواست در کړی اسلام آباد های کورټ کې چې زما د خپل رور سره ملاقات وشي، نو په هغې باندې جسټس عامر فاروق د عمران خان خور ته دا بیان جاری کړی دی. هغې نه پس د پی ټی آی لیډرشپ چې کوم دی هغوی هم یو هنګامي اجلاس طلب کو چې عمران خان سره خاص ملاقات نه کیږي. نو هنګامي اجلاس یې کړی دی چې موږ سره د عمران خان فکر دی. په دغه اجلاس کې دی ویلي دي چې موږ سره د عمران خان فکر دی، د هغه د صحت حوالې سره موږ سره فکر دی چې په هغه باندې څه بیماري نه راغلي یا هغه سره څه نه کړلی شي. تاسو ولې وایي موږ عمران خان سره ملاقات ته نه پرېږدئ؟ څوک خو تاسو عمران خان سره ملاقات دپاره پرېږدئ که نه، یا د هغه د فیملی کس ورله پرېږدئ، یا وکیلانو کې څوک عمران خان سره ملاقات دپاره پرېږدئ، خو تاسو څوک هم نه پرېږدئ. نو دې حوالې سره بیا دی ویلي دي چې موږ که چېرې تاسو موږ ملاقات ته نه پرېږدئ نو موږ په 15 اکتوبر په ډي چوک کې احتجاج کوو. ډي چوک کې د پی ټی آی ټول لیډرشپ په هم را یوځای کېږي. که چېرې عمران خان سره ملاقات ته دی د ورځ دوه کې پرې نه ښودلی شو، نو بیا به د پی ټی آی لیډرشپ په ډي چوک کې یو ځل بیا احتجاج کوي، او دا پیره به موږ بھرپور احتجاج کوو. دې حوالې سره مراد سید هم یو اهم بیان جاری کړی دی، یو ډېر غټ ټویټ یې کړی دی. مراد سید ویلي دي چې عمران خان سره جیل کې ناروا سلوک خبرونه تشویشناک دي. قوم ته د عمران خان د صحت د خیر و عافیت یقین دهانی ورکړل شي. زما دا خیال دی چې تحریکونه د تنظیم نه بغیر نه کامیابیږي، او ما همیشه خپل ځان د پارټۍ ډیسپلن پابند ساتلی دی. خو دا وخت معامله د قوم د لیډر د زندګۍ ده. که فورا کپتان سره د عمران خان د خور یا د وکیلانو یا د ډاکټرانو ملاقات ونه کړلی شو، نو زم به ټول قوم ته او پی ټی آی سره تعلق لرونکي هر کس ته دا پیغام ورکوم چې تاسو ډي چوک کې بھرپور احتجاج وکړئ. دا مراد سید ټویټ کړی. مراد سید نه علاوه د پی ټی آی سره تعلق لرونکي خالد خورشید هم بیان جاری کړی دی. خالد خورشید د ګلګت بلتستان سی ایم پاتې شوی دی چې بیا د حکومت خو خیر ځان له یو بل ټاپک دی. خو هم یو بیان جاری کړی دی. خالد خورشید ویلي که عمران خان سره د ملاقات اجازت ور نه کړلی شو، نو موږ به ټول ځایونو کې احتجاجونه پرېږدو او په ډي چوک کې به احتجاج وکړو. لکه په ملک کې چې څومره ځایونو کې پی ټی آی احتجاجونه کوي، نو پی ټی آی به ټول احتجاجونه پرېږدي او را به شي په اسلام آباد کې په ډي چوک کې به دې راشي او په ډي چوک کې بیا موږ یو غټ احتجاج کوو که چېرې تاسو عمران خان سره ملاقات کولو اجازت موږ ته نه راکوئ. د عمران خان خور چې کومه ده نورین نیازي، هغې هم یو بیان جاری کړی دی چې د عمران خان سر ته خطره ده، او که دی وایي چې موږ به عمران خان سره څه کړو موږ به بد شو، نو دا دی غلط فهمي ده. دی به ټوله دنیا کې سوپري نه دي. دی که کم خوازین هلته دی بیا خیر نشته دی که دی عمران خان سره څه وکړل. دا د عمران خان خور نورین نیازي دا بیان جاری کړی. دا څه اهم اپډیټس په دې ویډیو کې مې سره شریک کول. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.